السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نه سهار خو نه دی، خو ماسپښین دی. تاسو خو به د وخته پاڅېدلي یې. زه یاره ډېر بې ټیمه پاڅم که نه. په روژه کې زما دا روټین وي. نور خو زه سهار وختي پاڅم. اصل کې چوټیان هم دي د سکوله، څه کار روزګار هم نشته، نو موږ وایي بار به څه کوو. نو په دغه وجه باندې زه 12 بجې 12 نیمې نن دا اذان کېږي، اذان شروع دی چې زه پاڅېدم. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د وخته پاڅو. خو تاسو ته ما ووایي چې 1 بجه ده، په 1 بجې باندې اذان هم شروع دی. بس مونځ به ورته وکړو، الله به ورته راضي کړو، بیا به مونږ او تاسو خپلو کې ګپ لګوو. انشاءالله جومات ته خو راورسېدو. شکر الحمدلله. نو مونځ خو وشو. د جومات مخې ته هغه دی یو سوزکي ولاړ دی او خارې ناپرسند دی. قسم دی کله یو شیز په 10 روپۍ، پرون ما په 80 روپۍ باندې، اوس په 110 روپۍ ټماټر. راځئ نه سکندر دې کره وړل شو چې کار یې کم ځای ته ورسو. ټوله شپه ډزه نیم خوب خو دې موږ له ارام کړی دی. نو راځئ چې لاړ شو چې دوی څه کار کوي. استاد یې خو لګیا دی، خو بس رپټ کې کار کوي، خو ماشاءالله بس د نظره کېږي نه، خو ګورو چې چېرته ورسېده. هر چاته وایم مې دا ګلکارن په سړي باندې سیوا سیز راوړي، سیوا راوړي. نه دی وي نه وي دا استادان دي. قسم دی دا د یوې کمرې ماربل هغې پې سیوا راوړي دي. هغه شان هغې سره بیا سیمټ او شګه یو ځای کې ولګي، دا نه چې نه لګي، خو هغه لکه هغه ټایم سره یې پې سیوا اوس هم لکه یو کمرې ماربل یې پې سیوا راوړي دي حساب سره. نو لکه دا انسان الوچی شنې شنې الوچی او بس روژه ده که نه وایي. پروګرام جوړ شو چوک ته د تلو، هلته ملګرو سره ګپ هم ولګوو. جارو پکار ده، پیپسي پکار دی، پی پکار دی او انجکشن یې پکار دی. ښې ډېر دی یار بھائی. ایکو جتی ماشاءالله د انور دا یو څو ورځې خو وریځې وي او د انور سره ماحول ډېر ښکلی شوی دی ماشاءالله. چې را روان دي دې ته وایي تنور. بری روجي څنګه دي؟ روجي خو ډېرې مزېدارې دي ورو. ماشاءالله ماشاءالله ډېرې مزېدارې دي. په ګڼې روجي خو داسې دي لکه چې خواړه دي. چې راورسېدم نو یو شی مې هېر شو، انجکشن مې هېرې شولې. دې جارو ته داسې دي وروره. دا پیپسي او دا یې اوږده جارو راوړم، لکه څومره اوږده به یې اخره داسې وګوره دغه. جانه دې ته وایي مینچي، چې داسې په دې خوږه خوله باندې وایي نو بیا به د غوږونو د لاندې داسې اواز داسې کوي مینچي، او چې په ترخه الفاظو کې وایي نو بیا به دا خوله چې پرچي پرچي کوي چې مینچي. د دوه برخې دي، د یو کې مې د مور جانې دپاره دی، د یو کې زما دپاره، نور به خپل کار کوي.
الكل كده هيجي دي توي مانچو چرګان شریفانان تږي دي دې ته اوبه اچوو ښه راځئ ټایم دی پوره 10 منټه او 15 په پابندې باندې مونځ دی نو بس زمانه خو نه والله نن ساه وتړې نن بېتوره کړې وه والله بس زه مونځ له بیا به انشاءالله ګپ لګ وایي د 2.3 روژه ده یعنې 14مه روژه ده نن نو ټولو ته دا خبر زمان سر یاد ساتئ چې ګورې اختر ته 19 ورځې رباهي دا ټیم دا خلک داسې خپلې مونځ د چاه چاه را روان دي هلته مازدیګري انرژۍ والا ټایم را روان دي مونځ وشو بهایي د مونځ نه پس استاد یو حدیث بیانو تاسو سره لږ غونده شیر کومه وایي چې د روژې په میاشت کې کوشش کوئ که مور وي که پلار که خور که ټول که هر څوک خپل مال خپل خال خپل اولاد هیڅ چاته خیرې مه کوئ ځکه چې د قبلولو ټایم یې مطلب د روژې په میاشت کې سوال ډېر قبلېږي دا خیره هم یو عادت دی خو په دې روژه کې په چکر وړه پوخ کې دا راوړه او دا راوړه دا راوړه او دا راوړه بیا کلي ته ځم ښه چکر ورله کومه رش ته ګورئ ښه ښه کافي رش ته ډېر به انتها کلي ته مې هم چکر ولګو سودا مې هم راوړله ځان له مې هر څه مې وکړله صرف روجې نه وې نن مونږ کره سالن و لکه مطلب سالن یې پخ کړی و روجې نه وې خو زما اړه بیا چې تکلاریږي نو ما ځان له کره راواغستې د تره کور نه مې راوړي انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو د لوی الله په امان